अस्सलाम वालेकुम زه یم ستاسو هوست مشال خان خبرې به کوو د افغان او د پاکستان د تجارت حوالې سره چې خیبر پښتونخوا صوبه څومره متاثره شوې ده که افغان کډوال دي که د پاکستان خلک دي نو هغوی په دې انتظار دي چې بارډر به کله کولاویږي خو یو نوی خبر راغلی دی چې پنجاب نه چې کوم افغان کډوال راغلي وو کوړه خټک ته هغوی هلته پناه غوښتلې شوي وه نو آیا هغوی خلاف څه قانوني کاروایي شوې ده یا نه پنجاب نه چې کوم افغان راځي نو هغه په خیبر پښتونخوا کې هغوی ته پناه ملاویږي په دې ټولو خبرو اترو دپاره موږ سره باخبر خبریال سید کبیر علي شاه موجود دی پروګرام کې هغوی ته هرکلی مهرباني مننه خوشحاله اوسه کبیر صاحب ویلی شوي وو چې اوس به ډېر سخت کاروایي شروع کیږي د افغان کډوالو حوالې سره خو چونکې یو نوی خبر راغلی چې په کوړه خټک کې پناه غوښتلې شوې ده نو څه کاروایي شوې ده که نه اوس هغوی ته اوسېدونکو دلته اجازت میلاو شو مهرباني یقینا که مونږ وګورو نو مونږ په هر پروګرام کې دا خبره کړې ده که څوک دی له کورونه پرن باندې ورکوي یا د چا په کورونو کې اوسېږي هغې یې نه وباسي د کورونو نه نو د هغې خلاف به قانوني سخت نه سخت کاروی کېږي څنګه تاسو د کوړه خټک خبره وکړه نو دا یو نوی نیوز دی چې په هغې کې چې کوم چا چې پناه ورکړی نو په هغې کې 24 کسان چې کوم دی نو هغه ګرفتار شو صحیح دا چېرته کیمپ کې ولته نه ګرفتار شوي که یو کور کې چا رنټ باندې کورونه ورکړي 24 کسان ګرفتار شو د هغې خلاف به قانوني چې کوم کاروی ده هغه به کېږي خو مونږ خو بار خلکو ته همدغه ریکویسټ کوو لګیا یو چې که پاکستانیان دی له پناهګانې ورکوي یا پرنټ باندې کورونه ورکوي نو ولې ځان ته مشکلات جوړوي په کار نه ده چې ځان ته مشکلات جوړ کړي ټیک دا چا سره چې ډاکومنټس موجود دي که هغه افغانۍ روري یا ایکس وائی زیډ بل څوک نو بالکل هغې ته اجازه شته چې پاتې شي او پرنټ کورونه هم ورکړي خو باقاعده دا اعلانات شوي وو چې د چا په کور کې هم دي پاتې کېږي او هغې ګیر شو د هغې خلاف به سخت کاروی کېږي خو پته نشته چې زموږ د خلکو په مزغو کې دغه خبره ولې نه کینی نو بس بعضې کس وي چې هغه د پیسې لالچ کوي چې بس ماته خو کرایي ده کبیر صاحب اوس چې دا کوم زموږ پولیس چې کوم دی هغوی ډېر ښه کاروایي روانه کړې د خپل کار پوره ایمانداري سره کوي نو اوس چې کله دا خلک ګرفتاره شو نو امید دی چې اوس راتلونکي ټول خلک به همداسې به سلسله جاري شي خلک به اوس په کرایي کورونه نه ورکوي او افغان کډوال به یو ځل بیا خپل وطن ته واپسي کوي ګوره جی دې کې دا رکاوټ ولې راغلی دی موږ په هر څه باندې خبره کوو خو په دې باندې خبره نه کوو چې افغان غیر قانوني افغانیان وروڼه ولې نه ځي خپل وطن ته واپسي ولې نه کوي هغې کې مین وجه دا ده چې هغې ته دې نه مخکې هم 2-3 ځل تاریخونه ورکړلی شوي وو چې تاسو به خپل وطن ته ځئ خو چونکې په هغې کې هغه ټایم کې سختي ونه شوه هغې بس اوس دې ځل هم دا ګڼي چې یاره مطلب بس داسې مخکې 2-3 تاریخونه یې موږ له راکړي نو راشه بس په دې باندې خو چې کوم دی نو کاروی یې هم نه کېږي خو اوس دومره سختي راغلې ده که تاسو وګورئ په بازارونو کې باقاعده منیټرنګ کېږي چې کوم غیر قانوني افغاني نو هغه به ګیرئ هغه به گرفتاری دغه خلاف به قانوني کاروی کېږي بل دا تعلیمي ادارو بالکل جی بل دا راځم دی خبر لا خو بل دا چې کوم سړی ګرفتار شو هغه دې ځینې افغانستان ته ولیږي نو هغه په راتلونکي 3 کالو کې خو د پاکستان مخ هم نشي کتی نه به ورته ویزه میلاویږي خو که څوک په خپل دغه باندې لاړه نو پراپر ترو چینل چې کوم دی هغې ځان ته دوباره ویزه هم والی شي بیا پاکستان ته راتلی هم شي په قانون طریقې باندې روزګار هم کولی شي نو اوس د افغانیان دا سوچ نه کوي چې ګینه بس مونږ خو دلته کې په بوډ بازار کې یا په خیبر بازار کې خپل کاروبار کوو بس مونږ باندې چا نظر نشته نه باقاعده ټیمونه جوړ شوي دي د هغې چې کوم دی منیټرنګ به کېږي د دې خلاف به سخت نه سخت کاروی کېږي نو هغه هم زموږ وروڼه دي مونږ ورته همدغه ریکویسټ کوو چې ګورې تاسو 50-50 کاله دلته کې په پاکستان کې تېر کړه په عزت باندې میلمستیا ستاسو شوه مطلب دوستانې پکې جوړې شوې رشتې پکې وشوې نو داسې کار تاسو مه کوئ چې په هغې باندې بیا تاسو سبا افغانستان ته لاړ شئ او تاسو د پاکستان بد وایي یعنی پاکستان تاسو سره بد نه کوي لکه ګوره اخرنی ډیډلاین دی له کله ورکړی و د هغې هم تقریبا سکم یا څه د پاسه 3 میاشتې کېږي د هغې تاریخ هم نو لکه ګوره د تاریخ ورکولو مقصد دغه دی چې تاسو په حیا په عزت باندې خپل کاروبارونه راغونډ کړئ او تاسو لاړ شئ دا نه چې تاسو په دې منځ کې لکه داسې څه وکړئ چې بیا تاسو په سختۍ باندې لکه ګوره قانون د هر ځای شته دی که چېرې داسې غیر قانوني پاکستانیان په افغانستان کې پراته وي او داسې هغې یو اقدام اوچت کړی وی چې یاره پاکستانیان به موږ د خپل وطن نه وباسو د هغې خلاف به هم سخت کاروی کېده لکه قانون هر ځای کې قانون دی د قانون احترام پکار دی او په حیا په کبیر صاحب یو بل تپوس وکړم چې کله که یو افغانی دی او هغه سره ډاکومنټس نشته مین چې ایلیګل دی
اور هغه دلته یو جنۍ سره واده کړی یا که پاکستاني ده یا که افغان جنۍ ده هغه دلته سټیزن ده اوس هغه سره ډاکومنټ شته نو کم الګ سره چې ډاکومنټس نشي نو هغه هم واپس لیږلی شي یا د ښځې په ترو به هغه دلته لیږلی شي؟ ګوره جي زه زما اکثر زمونږ ریپورټر دی هغه سره کوډ بیټ دی زه هغه سره اکثر په دې باندې ډسکشن وکړم نو خو لکه زه د خلکو د ذهن ته د سوچ ته حیران یم. ګورئ یو خدا دی که نه جي چې لکه یو افغانۍ جینۍ ده پاکستاني سړي ته واده شو نو اخو اټومیټیکلي دغه سیناسي پس راوړي دا خو لکه ماشوم ته هم پته ټیک شو. خو که یو افغانۍ سړي د پاکستاني جینۍ سره واده کړي نو اب اټومیټیکلي هغه پسې ځي. صحیح. لکه ګوره مطلب جنۍ هم ورسره افغانستان د پاکستان دا قانون دی چې لکه سړي پسې مطلب جینۍ پسې سړی نشي راتلی سړي پسې جینۍ رات اوړېدی شي خو جینۍ پسې سړی نشي راوړی نو لکه دا دی غلط سوچ دی چې لکه ما د پاکستاني جینۍ سره واده کړی دی بالکل کړی دی ښه خبره ده رشتې په هر ځای کې کېږي نو لکه لاړ شه قانوني چې کوم ستا اسناد دي هغه پوره کا واپس راشه تاسو منې کوي خو نه د ملک نه. صحیح ده. کبیر صاحب څه صورتحال دي د بارډر کله به کولاویږي که افغان کډوال دي که پاکستان غدي نو د انتظار کې چې بارډر واخر کولاویږي کله څه امکانات شته؟ یاره یقینا تاسو دا خبره بالکل ټیک ده که زمونږ پاکستاني رونه هلته په افغانستان کې ګیر دي او هغوی بار بار دا دغه کوي هغه مونږ پرون هم خپل پروګرام کې دا خبره وکړه چې په اسمبلی کې په دې باندې څه ایکټ میکټ څه بل مل لګیا او کیسه شروع وه هغه پې زما په خیال جوړه پاس هم شو چې یاره هلته پاکستانیان چې کوم ګیر دي هغوی هم دغه وایي چې ګوره افغان کډوالو دپاره یا غیر قانوني چې کوم افغان رونه دي هغوی دپاره خو دا بارډر کولو دی خو دا بارډر خو زمونږ دپاره هم کولو کوي که نه مونږ هم هلته پراته یو پاکستانیان زمونږ سره هم هلته یخني ده واورې ورېږي مونږ سره د اغوستو څه نشته دی مونږ سره چا خبره وي چې کوم هغه اخراجات هغه ختم شوي دي زمونږ هم کور دی وطن دی مور ده بچي دي ښځه ده په پاکستان کې مونږ هم راتلل غواړو. ګورئ بارډر تاسو وګورئ چې بارډر صرف کډوالو لپاره کولو دی او لکه زه خو یو دا ریکویسټ کوم سوشل میډیا په دغه باندې چې لکه سوشل میډیا د دروغو افواګانې نه ګډوي دا د دروغو نه وایي چې بس نن کولاویږي بارډر سبا 5 بجې کولاویږي لکه ګوره د خلکو هغه جذبات سره لوبې نه دي کول پکار. مونږ سره اکثر له خلک رابطو کې چیرې بارډر به کله کولاویږي مونږ یو خبر کتلی دی چې بس نن به 5 بجې بارډر کولاویږي نو خپل د ویورشپ دپاره یا خپل فالوینګ دپاره غلط استعمال نه دی کول پکار. ګوره د خلکو د جذباتو سره لوبې نه دي کول پکار. دلته چې کوم افغانیان رونه دي نو هغوی هم دغه وایي چې یاره هغوی ته خو بارډر کولو دی هغوی ته خو څه مسله نشته هغوی خو روان دي خو چې کوم پاکستاني هلته ګیر دی هغه ته بارډر بند دی. نو تاسو د بارډر خبر وکړه چې خلک په انتظار دي د خلکو نه زیات مونږ په انتظار یو چې الله دې وکړي چې دا بارډر زر در زره کولو شي خو در دې دمه پورې چې کم دی نو د بارډر مونږ وایو که نه چې مخکې به بیا هم په بارډر باندې لږ ډسکشن وشو چې یاره چیني خبره پرې کوي اتره پرې کوي اوس خو خبرې ناستې ختم شوی دی. اوس تاسو وګورئ په افغانستان کې خپل منځ کې چې کوم دی د هغې اختلافات روان دي چې کوم ډلې دي که نه دا غزي د طالبانو چې کومې ډلې دي یو وایي چې یاره تاسو بد کړي چې بارډر هم بند کړی بل وایي چې تاسو ښه کړي چې بارډر هم بند کړی ښه بعضې پکې ځینې داسې کسان وایي چې پوخ دیوال ورته ووهئ بارډر مکمل بند کړئ نو لکه داسې قسمه خبرې نه دي کول پکار ځکه دا خو دوه ګاونډي ملکونه دي او بیا مسلمان ملکونه دي بیا پښتانه دي رونه دي لکه که موږ په هر قسمه دی ته په هر رشته باندې وګورو نو پکار نه ده چې دغه بارډر بند شي ځکه زموږ تجارت په دې باندې روان دی. ګورئ زه تاسو ته یو خبره وکړم افغانستان دې دا سوچ نه کوي زه بار بار دا خبره کوم افغانستان دې دا سوچ نه کوي چې ګینې ما بارډر بند کو نو پاکستان ته نقصان شو پاکستان دې دا سوچ نه کوي چې افغانستان ته بارډر بند شو نو افغانستان ته نقصان شو. تاسو ته پته شته زموږ چې کوم دی نو 3 ارب زما چې څومره خیال دی 3 ارب نقصان پاکستان ته صوبایي حکومت ته شوی دی د بارډر د بندېدو د وجې. صحیح. نو لکه خیبر پښتونخوا صوبه ډېره متاثره شوې ده. بالکل ګورئ زموږ صوبه الریډي متاثره ده بیا پکې داسې قسمه راشي ښه تاسو وګورئ لکه موږ خو د افغانیانو خبره کوو تاسو راشي څوک تلي دي در اوسه پورې د دې ټریلو والا اواز چې اوچت کړی دی چې کوم په دې روډونو باندې 3 میاشتې پوره شو چې بارډر بند دی ټیک شو د پاکستان او د افغانستان په تاریخ کې زم چې په پیله ځل دغسې شوي چې دا بارډر دومره ټایم لا بند دی دا غریبانانو چې اواز اوچت کړی دی نه دی اوچت کړی هغوی جاړې لګیا دی هغوی سره سامانونه څښا شو هغوی وایي دا خو پرېږدئ زه زموږ تکلیف خو پرېږدئ موږ په روډونو باندې پراته یو خوراک هم څه ناڅه څوک روباسي که نه خو چې زما کوم هغه د ورځې هغه مزدوري وه ما ته هغه هم نه میلاویږي
چې کم سامان را سره پروت دی نو هغه هم رانه واپس نه علي ما ته و چې دا ته وړی دا به توس د بارډر نه اړی که څښا دی او که پاک دی دا به ته اړی نو زه وي په کومه واړم نو لږ د دې په نور چا دی هم رحم نه کوي خو په دې خلکو د رحم وکړي د دې خلکو روزګار بند دی د دې خلکو ګاډي چې کم دی خراب شوي چا په رنټ باندې ګاډي راویستلې نو خلک ډېر زیات تنګ شوي دي او زه خو دا وایم که پاکستان حکومت دی یا افغانستان حکومت دی نو زه دواړو ته دغه خواست کوم چې دا مسلې مسایل په خپل ځای باندې خو لارې نه دي بندول پکار ځکه چې په دې باندې یو ډېر لوی تجارت روان دی او تجارت چې کله وایي که نه وایي ستا ملک چې ترقي کوي او تجارت روان نو ملک به یې ترقي کوي چې ستا په ملک کې تجارت بند شو نو پوه شه چې ستا ملک تباه شو ختم شو نو افغانستان لم سوچ پکار دی لکه پاکستان خو بیا هم خپل څه نه څه ښه کردار وښیي لکه ټولو کې ښه کردار نور څه ته وایي ټولو کې ښه کردار همدغه دی که نه چې په ګوره په سخت وخت کې د افغان غیر قانوني افغانیانو له بارډر کلو کړی نو دا ټولو کې سخت وخت دی بالکل همداسې لکه په دومره سخت وخت کې چې کوم دی خو بس د پاکستان څه مطالبې دغه مطالبې دي چې د افغانستان خاوره د پاکستان خلاف نه استعمالیږي نو بس ټیک د صحیح خبره ده او افغانستان هم سوچ پکار دی چېرې داسې قسمه دغه نه کوي څه ګڼئ څه ویل غواړي حکومت ته پکار چې یو ځل بیا کینې دا مذاکرات وشي او دا مسلې حل شي یاره پکار خو ده خو تاسو وګورئ چې دوی درې ځل ناستې وکړو نو په درېو ځل ناستو کې چې خبره حل نه شو نو زما داسې سوچ نه راځي چې دوی به دې نه بعد ناستې وکړي که نه خو لکه پکار همدغه ده ګوره دا خبره وایي که نه وایي که ته 20 کاله جنګ وکړې که نه نو اخره کې به راځې او روغې ته به کښېنې که 20 مړي وکړې که نه خو جرګې ته به کښېنې جرګه کې به خبره کېږي نو ستا مسله به حل کېږي که چیرې دا حکومتونه خپل منځ کې کیني نه او زما یو بل ریکویسټ دی چې لکه دې کینی په خپل وطن کې دي کینی په اسلام آباد کې دي کینی په جلال آباد کې دي کینی اړو دي ځینه ګوره د خپل کور خبره په خپل کور کې چې ختم شي نو بهتره ده صحیح دا نه چې ته مونږ وایو که نه لکه مونږ خپلې جامې په خپله کوزه ولګیا یو نو لکه بل ملک ته خبره وړل اړو پکار نه دي تاسو په خپل منځ کې کینئ ستاسو څه مطالبې دي د افغانستان څه مطالبې دي چې کومې جایزې مطالبې دي زه دا نه وایم چې لکه د پاکستان د ناجایز ومنلی شي او د افغانستان د جایز هم نه منلی کېږي نه 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 چې د دواړو کومې جایزې مطالبې دي هغه دې ومنلی شي په دې باندې د خبرو شي او دغه ناستې دي وشي او زموږ په دې عام ولس باندې د رحم وکړي ځکه چې لکه که اخوا ولس دی او که دې خوا ولس دی دواړه متاثره دي د دواړو نقصان شوی دی او الله دې وکړي چې بس دا خپل منځ کې کینی ځکه چې وروڼه دي او مسلمانان دي او بس مونږ خو خوشحالېږو مونږ خو بار خبرو هم دغه کوو د افغانیان اکثر نه ماته خلک وایي هلته بس تا صرف افغان رانیولی دی افغان دې رانیولی دی زه ورته یم جي زمانه چې څومره کېږي نو زه به یو ښه خبره به اوچتوم دا نه چې زه دې صرف د خپل پاکستان سپورټ کوم یا زه دې صرف د افغانستان سپورټ کوم نو دواړه زموږ وروڼه دي دواړو خبره به کوم ډېره مننه کبیر صاحب د وخت راکولو امید کوم تاسو به د کبیر صاحب خبرې خوښې شوي تر نیکسټ پروګرام پورې ما ته زما ټیک ته اجازت راکوئ د لوی الله په امان